اسلام آباد های کورټ نه د پی ټی آی کامیابی د پاره یو غټ امید پیدا شوی دی. سنی اتحاد کونسل کې د پی ټی آی آزاد اراکینو او چې کوم شمولیت ته هغه تسلیم شوی دی د دې به پی ټی آی ته څه فائدہ وي. بل طرف ته پی ټی آی یو ځل بیا مولانا فضل الرحمن صاحب سره د رابطې کولو کوشش کړی دی. دا رابطه څه د پاره کیږي، د څه مقصد د پاره کیږي او کم کسان چې پی ټی آی ته واپس راتل غواړي نو هغه حواله سره د پی ټی آی یو غټه فیصله هم راغلی ده. دا ټول تفصيلات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. ټول نړومبه د اسلام آباد په های کورټ باندې خبره کو چې اسلام آباد های کورټ د پاره اسلام آباد های کورټ نه پی ټی آی د پاره څه خبر راغله دی. په اسلام آباد کې د قومي اسمبلی درې حلقې وي چونکه په دغه درې وړو حلقو د پی ټی آی امیدوار کامیاب شوی وو. د فارم 45 مطابق د پی ټی آی چې کوم امیدوار هغه په درې وړو حلقو ای 50000 40000 لیډ سره هغه کامیاب شوی وو. خو فارم 47 مطابق د دې کامیابی بیا په شکست کې بدل شو. بیا د پی ټی آی چې کوم امیدوارو په دغه حلقه باندې هغه دغه فیصله په عدالت کې د اسلام آباد په های کورټ کې چیلنج کړی و. اوس هغه فیصله حواله سره اسلام آباد های کورټ حکم جاری کړی دی چې ان 46 او ان 48 څومره هم امیدوارو هغه د ټول فارم 45 20 مئی پورې 20 تاریخ پورې عدالت کې جمع کی او الیکشن کمیشن ته هم حکم جاری کړی دی چې د درې وړو حلقو ټوټل څومره هم ریکارډ تاسو سره موجود دی هغه په عدالت کې جمع کړي. اوس که عدالت پوره جانچ پړتال وکړو نو پی ټی آی ته دا سیټونه واپس ملاوي دی شي. دا پی ټی آی الریډي ګټلی خو د فارم 47 مطابق بیا د پی ټی آی نه دا سیټونه اغشتل شي چې بیا د پی ټی آی امیدوارانو دا فیصله چیلنج کړي و په های کورټ کې. های کورټ اوس ډیره ښه فیصله کړې ده او کچره های کورټ فیر فیصله وکړه نو دا سیټونه واپس پی ټی آی ته ملاوي دي شي. جی د دې به مطلب اوس چې د دې دا سیټونه کچره پی ټی آی ته ملاو شو نو د پی ټی آی ته ډیره غټه فائدہ وي ځکه پی ټی آی تقریبا 80 نه زیات قومي اسمبلی سیټونه په عدالتونو کې د ملک په مختلف عدالتونو کې چیلنج کړي دي. نو چې دا درې سیټونه پی ټی آی ته ملاو شي بیا به نور چې کم ځایونو کې فیصله کیږي په هغه باندې به هم جج صاحب کویک ریسپانس اخلي او پوره جانچ پړتال به کوي. نو د 83 کې کم ملاویږي نو د 40-50 سیټونه چې کم دی پی ټی آی ته واپس ملاوي دي شي. 83 سیټونه چیلنج شوي دي. پی ټی آی یو ځل بیا فیصله کړې ده چې موږ به مولانا فضل الرحمن صاحب سره مطلب رابطه کوو د احتجاجي تحریک د پاره. احتجاجي تحریک چې موږ کوم کوو هغه کې به مولانا فضل الرحمن صاحب له هم دعوت ورکو. کوم کسانو چې پی ټی آی پرېخي و هغه به څنګه پی ټی آی کې شاملېږي اوس په دې خبره کوو چونکه ډېر ورځو داسې خبرونه ډېر زیات زیریګرد شو چې کوم کسانو پی ټی آی پرېخي و نو هغه واپس پی ټی آی کې شاملېږي. نو دې حواله سره پی ټی آی چې کوم کور کمیټي ده هغه یو اعلامیه جاری کړې ده چې 9 مئی نه پس کوم کسانو پی ټی آی نه علیحدګي اختیار کړی ده نو هغه خلک کچري واپس پی ټی آی ته راځي. نو دې فیصله موږ نه کوو. د دې فیصله به صرف او صرف عمران خان کوي. عمران خان چې کله هم رها شي نو هغه بیا د هغه درخواستونو باندې غور او فکر کوي کوم درخواستونه چې خلکو جمع کړي چې موږ پی ټی آی ته واپس راځو. بیا د عمران خان خوخه چې کم سړی په پټای کې خلی او کم نه خلی. د پی ټی آی آزاد چې کم امیدوارانو آزاد اراکینو هغه سنی اتحاد کونسل کې شمولیت کړي وو نو هغه شمولیت چې کوم دی اوس هغه منظور شوی دی. حکومي اسمبلی سپیکر چې کوم هغه ټایم کې هغه دغه شمولیت نامنظور کړی و. اوس پی ټی آی د لپاره خبردار راغلی دی چې سنی اتحاد کونسل کې د پی ټی آی آزاد اراکینو شمولیت منظور کړی دی شوی دی. د قومي اسمبلی سیکریټریټ د 83 اراکینو فهرست په ویب سټ باندې جاری کړی دی. د فهرست مطابق 83 اراکین چې کوم دي ارکان چې کوم دي هغه سنی اتحاد کونسل کې شامل شوی دي. د دې پی ټی آی ته دا فائدہ وي چې پی ټی آی ته مخصوص نشستونه ملاويږي. عدالت چې کوم مخصوص نشستونه کیس چې کوم په عدالت کې روان دي کیس باندې بوس کویک ریسپانس کیږي او پی ټی آی ته خپل مخصوص نشستونه واپس ملاويږي. جی نو په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس د ویډیو کتر ډیره زیات مننه. جی والسلام.